اما الالف والنون الزائدتان، هر چه الف و نون الزائدتان چې کم زائد راځي دام د اسباب د منع صرف نه دي، دام د اسباب د منع صرف نه دي. او الزائدتان ځکه وي چې دا دفع د دخل مقدر ده. اعتراض راځو چې الف و نون خو ذات ته او اسباب د منع صرف د قبیلې د اوصاف نه دي. نو دوی سړیا زما مراد د الف او د نون نه هغه الف او نون دي چې زائد راغلی وي او زائد فرع د مزیدون علیه ده، زائد فرع د مزیدون علیه ده. یا اولس با علا راځي چې مخکې لس موجودی زیادت تا زائد پس تا انصرام د جمیع احادو د مزیدن علیه زائد د مزید اغا فرع وی. یو طالب د دکان نه سودا او کړه واړه ماشومان چې دکان نه سودا کوي نو دکاندار ته ویل چې چونګم راکا، تاسو ورته چونګا وای، واړه ماشومان ویل چې چونګا، هغه ورته دومم پنی ورکی یا یو ورې ورکا زیاتی شی وی، غوخه دې په غوخه او شوروا دې زیاتی نه پا غوخه چې په خلک هم هغه سیر غوخه ده کنه او مانی ثابته کټوي دې دو بونم ډکه کړي مساله دې چولی ده. نو دی وجنه زیادت تزاید دا فرع د مزیدون علیوی، فرع دا شوروا فرع د غوخه ده، غوخه موجوده نو ولا پکې شوروا او شولا، نو دا زائد فرع د مزیدون علیوی، زائد فرع د مزیدون علیوی. صادر د سپین واغشتو رنگ دی ورته ورکو دا رنگ ال راغی چې صادر مخکې موجودو دیو شی ال زائد کیږي چې مزیدون علی موجود وي. مزیدون علی غسی ته چې پچا دی زیادت کړی وي، ټوپۍ سپینه و خو په ګلکاریو کا نو دا زیاتی شی دی، ټوپۍ مخکې نه موجوده او په ګلکاریو شو نو یو کلمه موجوده و لکه سلم یسلم موجود ده او دا غینه موږ سلمان جوړ کو، سلیمان موتی جوړ کو، عرفه یعرف او مولانا عرفان الحق اغا الف نون سیوا شو، الف نون سیوا شو. نعم ینعم نعمان اغا الف نون مزیدتین دی، نو زائد فرع د مزیدون علیوی، زائد نام ینام مانو د کېدل او نومان اغا طالب ته وایي چې ودوي، شبع مانا مړېدل او شبعان مور طالب ته وایي، تابان هغې ته وایي چې ستړی، تابان نعمان اغا الف نون موږ سیوا کل په اصل باب باندې. نو الف نون الزائدتان ځکه ووي چې زائد فرع د مزیدون علیوی، نو فرعیت پکې راغی، نو د فعل سره په وجود د فرعیتینو کې مشابه شلو. اوس بله خبره درته کوي ان کانتا فی اسم کدا الف و نون په اسم کې راغلی، اسم نه مراد دلته مقابل د صفت ته، اسم نه مراد په دې ده کې مقابل د صفت ته، اسم نه مراد ما دل علی معنی فی نفسه نه ده، لکه چې صفت ما دل علی معنی فی نفسه ده، نه دل کې اسم په مقابله د صفت کې راړل ده. اسم چې په مقابله د صفت کې راشي بیا مراد دا غې نه هغه چې ما يدل على الذات فقط، ما يدل على الذات فقط، او صفت هغه ته وایي چې ما يدل على الذات والصفة معا، ما يدل على الذات والصفة چې هغه کې ذات او صفت دواړه وي. نو دلته کې د اسم په مقابله د صفت کې ده، اسم په مقابله د فعل او حرف کې نه ده، هغه مراد نه ده. ولیکن اسم چې په مقابله د فعل او حرف کې وي نو داغه معنا خدا دا کلمه تدل على معنى في نفسها غیر مقترن، نو معترض وای اس صفت هم په دغه معنا کې اسم ده، دا چې کوم رښت صفت وي هغه کوم اغم کلمه ده تدل، دا مقابله څنګه شو؟ موږ د خدای انصاف دارا دل کې د اسم مقابله کې صفت راغله ده، دل کې مراد د اسم نه کون الاسم دالا على الذات فقط، چې صرف ذات باندې دلالت کوي، او صفت هغه ته چې هغه په ذات او صفت دواړو باندې دلالت کوي. فشرطه پس شرط دې سبب معترض وي، فشرطهما به ویلو د الف و نون خود ودی نو دو ته ضمیر د تسنیه راځي کول پکاري، نمغه ودی لیکن باعتبار انهما سبب واحد،
دی وجنه په اعتبار د سبب سره د امیر د مفرد و تراجی شو. نو شرط دی سبب دا ده ان یکون علما، چې دا د عالمي، ان یکون علما چې دا د عالم، ځکه چې زائد په معرض د زوال کی، زائد په معرض د زوال کی سلمان کې اصل کلمه خو سلمه یسلمو ده، او د الف نون خو زائد ده او زائد په معرض د زوال کی. نو علم مکړلو ځکه چې علام د تغییر نه به قدر الامکان، نو په عالمیت مقلق کو، په عالمیت سره د الف نون مونږ کلک کړو، اوس ته خدای دې نه جانان کې دا زائدو، زائد شکل نه کله وګرځيږي، زائد په معرض د زوال کی، نو د عالمیت توجه نه دا مضبوط کړه. شانورشاه صاحب خو د کشمیرو، نو کله نه کله به کشمیر ته راغی، نو د دیوبند کابر وی د ډېر قابل مدرسو، خپله کې سلاو کا وی چې زوجوه قیدوه زوجوه. شانورشاه صاحب توادو کوي په دیوبند کې، نو بس سم به اون خلوي همدا غځای شو، واده چې یو طالب کم دی کې به همدا قضې وي. نو زوجوه قیدوه، نو علم مکړو د الف نون مټین کړه لکه عالم کوي، بس عالم کوي، نو د الف نون به د چا پلارم ته بیان شي لکوله. نو دی وجنه شرط هغه عالمیت ته، ځکه چې عالم د تغییر نه بقدر الامکان محفوظي، لکه عمران، لکه عثمان، لکه نعمان، لکه سلیمان، لکه لقمان، دا تمام کې الف نون راغلي دا ټول اعلام دي. یو پکې علمیت ته او بل پکې الف نون مزیدتین دي، یو پکې علمیت او بل پکې الف نون مزیدتین دي. اعزاز علی صاحب امتحان غشتو د طالبانو نه ډېر سخت سړی و، شیخ الادب په دیوبند کې، طالب نه به عربی کې امتحان غشتو. یو طالب ورغی، طالب خو نو خو بس ورغی، وی سوی وی کافیه ویما، چا ورته کافیه نومله، غریب میو او ملتان نه تلو. نو مولانا علی صاحب ورته چې من این عربی کې امتحان ورته وی من ملتانه، قدرتی خلې نه ملتانه ټیکو وته، من ملتانه طالبان سره چې بکیناستو دغه برکتو. نه دا علی صاحب ورته چې مس سببان، ملتان چې د غیر منصرف سببان سری اخو امی سره هغه وی الجوع والعریان او ګمیم او بربندې مم چاته له دارم کې روټي ورکې او جامم ورکې تاسو کوم امتحان کې نه تاسو سببان اخو امی سره، لیکن ورته الجوع والعریان ورته من اینا، نو دا خپل نه ټیکو ورته من ملتانا امی سره، نو ورته مس سببان په دې پوښو وی الجوع والعریان او ګم تاسو دروټي ورکوي او جوړه به یو جامه من طالب ته ورکوله. اعزاز علی صاحب خندنه پاسې کو چې لکه سبب نه پسند باید. نو به هر حال په عمران او عثمان کې یو الف نون مزیدتین دی او بل پکې عالمیت دی. کله نه کله سوال قدرتی سے ٹک راشی گاہ باشد کہ کو دکھے نادا بغلط برحدب زنت تیرے. سادی سے وہی او بادشاہ لوروا ودا باغ چاته ورکوما دا چې دومره غونډه نه خېخي وکړه غشه دی نه کې دن نه تیر کو دومره هغه د مانه خو د جنگونو د بهادرۍ و چې سره دومره بهادر او شیشګری چې شیشي مضبوطی دنیا په وس کړو، لیکن غشي باندې نه خانه شي ته والا کاسلو به کولې د دې هغه ته لور ورکا باشد کې کو د کې نه دا کله کله ورکه ماشوم چې پس نه پويږي بغلط برحد افضل تیره بغلط هغه نه خوري چې کوم ناغه یار ورته من ملتان ټیکوي او بیا الجو ولوریانم تو کلیده خو نو وته خیر نه دی وای کای عمران او عثمان او دارنګ چې کوم نو نعمان او سليمان ته یو اسمو خلیفون او عالمي نه پیاد باندې یو داسې نوم راته چې اخر کې الف نون راغلی وی عالم عرفان دا خو ما وې مخکې بل وایا اني کامران رمضان د طالب نوم کړه ها شعبان شته نمونه شعبان قاری لوی مدینه کې لوی قاری بهر حال خیالک فسادان اسم نبت سعدان اوستا چې کوم اسم د نبت دا منصرف دی ځکه چې سعدان اسم جنس دی سعدان مطلق یو غیا دی یو خاص چیز د پاره نه دی هر ځای کې چې دا غیا موجود دی لعدم العالمیت ځکه هغه کې عالمیت موجود نه دی بلکې دا اسم جنس دی وان كانتا فی صفت
او کدا دوار راغلی په صفت کې فشرطه بیا شرط تاثیر په معنا صرف کې دار الله یکون مؤنثه چې نبی مؤنث ته هغه په وزن د فعلانه باندې چې مؤنث د فعلانتون په وزن باندې نه راځي نو مشابهت به د الف او د تانیث سره کامل شي مشابهت به د الف او د تانیث سره کامل شي د الف او د تانیث کوم د راځي نو تقید د تانیث نه حبلا کې ته د تانیث تا په حمراو کې بعد خلک کوي د الف نون مزیدتين مشابه دي د الف او د تانیث سره سو خوې زائد فرض مزید ده فرعیت په دې وجه راغی سو کوئی نه مشابه شو د چا سره د الف او د تانیث سره کم ده کې چې الف نه تانیث راغلی الف مکسوره منظور التبتی نه راځي نو دا د هغې سره مشابه شو ځکه چې د دوی مؤنث کې تی نه راځي د دوی مؤنث کې نو الله یکون مؤنثه چنی مؤنث ته په دند فعلانه باندې د دې لپاره چې مشابهت د الف او د تانیث سره مکمل شي د دې لپاره چې مشابهت لکه چې کوم صيغه کې الف مکسوره ممدوده راغلی نو هغې کې تی نرازی لکه حبلا لکه حمراء نو دارنگی چې د دې مؤنث فعلانتون نرازی نو د الف او د تانیث سره مشابه شو لکه سکرانا د سکرانا مؤنث راځي سکران هغه طالب ته وایي چې بهوشي کم طالب چې بهوشي نو هغه ته سکران وایي او چې کومه ښځه بهوشي هغې ته سکرا وایي نو د سکران مؤنث په الف سره راځي سکرا او سکرانتون نه راځي سکرانتون عربی کې نشته بلکې د سکران مؤنث سکرا ده نو دی د الف او د تانیث سره ښه چې کوم دنه مشابه شولو فندمان منصرف نو ندمان منصرف ده ندمان هغه سړي ته وایي چې هغه د چا سره خبرې کوي هغې ته ندمان وایي یو سړی د چا سره منادمه کوي منادمه معنا خبرې کول د دې مؤنث ندمانتون راځي د ندمانه مؤنث ندمانتون راځي نو دا منصرف شو فندمان منصرف لوجود ندمانتا ځکه ندمانتا د دې مؤنث راځي نادم ینادم منادمتن معنا چا سره خبرې کول دته نه چې خپله کې خبرې کوي نو دا منادمین دي لیکن ندمانه که د ندمه نه شي ندمه یندمو معنا نادمه کېدل او شرمېدل نو بیا د هغې مؤنث ندمانتون نه راځي بلکې د هغې مؤنث راځي ندمه نادم هغه طالب ته وایي چې شرمنده وي هلکه د ډېر نادم یم درته نو د هغې مؤنث بیا راځي ندمه نو بیا غیر منصرف ده ندمانه که په معنا ده ندمه سره وي نادم نو بیا دا غیر منصرف ده شاعر وایي ندمانه منصرف کې بود از منادمه تانیث او بتا بود و معنیش ندیم ور از ندم بود با الف دا مؤنثش او قابل به انصراف شدن نیست مستقیم ندمان منصرف کی بود از منادمه د منادمه نه چې کینو بیا دغه مؤنث ندمانتون راځي ندمان منصرف کی بود از منادمه تانیث او بتا بود دغه تانیث ندمانتون راځي او معنیش ندیم ندیم هغه ملګري ته چا سره خبرې کوي عبدالمجید ندیم چې چا سره خبرې کوي هغې ته ندیم وایي ور از ندم بود او که د ندم نه وي ندمه یندمو معنا خپېمانه کېدل ور از ندم بود به الف دا مؤنثش بیا مؤنث ندما راځي ندما نو قابل به انصراف شدن نیست مستقیم یا منصرف نه دی بیا دا غیر منصرف دی نو دلته کې چې د هدایت النحو مولا منصرف وي دا هغه ده چې د ندمانتون مؤنث راځي او په معنا د خبرې کولو سره شعر راته یاد شو چاته به مخکې نه یاد وي چاته مخکې نه یاد دی مخکې نه من منکم یحفظ هذی ندمانه منصرف کې بود از منادمه تانیث او بتا بود و معنیش ندیم تانیث او بتا بود و معنیش ندیم ور از ندم بود با الف دا مؤنثش او قابل به انصراف شدن نیست مستقیم ته په پوښتنه مطلب د شعرونو په مطلب پوي څه مطلب دی
بیا به منصرفي نو بیا به سړی ته استعماله چې کوم دی ندمانه او ښځې ته به ندمانتون. ندمان هغه سړی ته چې بل سره خبرې کوي او ندمانتون هغه ښځې ته چې د بل تن سره خبرې کوي. او که نه د ندمه نه وي د ندم نه وي نو بیا د هغې تانیث ندمانتون به نه راځي بلکې ندمه به راځي. ندمان معنا هغه سړی چې شرمنده وي او ندمه هغه ښځه چې شرمنده وي شرمېږي. د منادمې نه وي منادمه معنا یو بل سره خبرې کول. نو ندمانه هغه سړی ته وایي چې چا سره خبرې کوي او ندمانتون هغه ښځې ته وایي چې چا سره دوه تنه چې خپله کې خبرې کوي هغې ته منادمین وایي. او چې ندمانه په معنا د نادم سره والي زه ډېر نادم یم هلکه تا ته نه یم راغلی ته ناجوړ یم خفه کېږم زه درته ډېر شرمنده یم نادم یم نو د هغې مؤنث ندما راځي. ندما نو بیا دا غیر منصرف. اصلیت کې دلته دو مذهب دي. یو مذهب دا دی چې الف نون مزیدتین په صفت کې راشي نو پکار دا ده چې د هغې مؤنث د فالانتون په وزن نه وي. نو چې د فالانتون په وزن نه وي نو مشابهت د الفې او د تانیث سره مکمل شو. او بعد وایي نه شرط دا نه دی. شرط دا دی چې الف نون مزیدتین په صفت کې راغلی پکار ده چې د هغې مؤنث د فعلا په وزن وي. د هغې مؤنث د فعلا په وزن وي. چې د فعلا په وزن مؤنث راغلی نو خود په خود مؤنث کې به تی بیا نی راغلی. نو څوک دا شرط لګوي چې انتفاع د فعلا نه دی وي او څوک وایي نه وجود د فعلا دی وي. د انتفاع د وجود په مابین کې نو دی وجه نه رحمانه کې اختلاف د کافیه کې به درته راشي. رحمانه کې دغه وجه نه اختلاف. څوک د الف نون مزیدتین د پاره چې په صفت کې راغلی دا شرط لګوي چې مؤنث دی د فالانتون په وزن نه وي. دا یو قوم دی. هغه وایي الف نون مزیدتین چې په صفت کې راغلی نو شرط څه دی چې مؤنث دی د فالانتون په وزن نه وي. او بعد وایي نه سړیا الف نون چې راغلی په صفت کې نو هغې دپاره دا ضروري ده چې د هغې مؤنث دی د فعلا په وزن باندې وي. هغې انتفاع د فعلا نه وایي او دی وجود د فعلا وایي. نو چې وجود د فعلا راغی خو خود د مؤنث کې تینی پوزه یو داسې نیول دي دا هم نیول دي او یو دا هم نیول دي. نو څوک چې وایي انتفاع د فعلا نه خبرې اړو ختمه کړه چې هلکه د هغې مؤنث دی د فعلانتون په وزن نه راځي خبره دا بالذات شوه. څوک وایي نه یا د هغې مؤنث دی د فعلا په وزن وي. نو چې د فعلا په وزن شو نو مؤنث فعلانتون نه شو نو خبره اوږده شوله. نو څوک سره نه وایي مړه د هغې مؤنث فعلانه نه وي دا ښه خبره ده اوږده خبره. څوک وایي نه سړیه وجود د فعلا دی وي د هغې مؤنث دی نو چې مؤنث د فعلا په وزن باندې راغلی نو موږ ته پته ولګېده چې فعلانتون به پکې نه وي. نو څوک انتفاع د فعلا نه شرط ګرځوي او څوک وجود د فعلا. نو په سکرانه کې دواړه خبرې موجودې دي. سکرانه ځکه غیر منصرف دی چې د هغې مؤنث سکرانتون نه راځي. هغه بل وایي نه یاره ځکه غیر منصرف دی چې د هغې مؤنث سکرا راځي. نو دواړه پکې متفق شو. دواړه متفق شو. لیکن رحمانه کې اختلاف دی. څوک وایي رحمانه غیر منصرف دی ځکه مؤنث رحمانتون نه راځي. رحمانتون نه راځي نو غیر منصرف شو انتفاع د فعلا نه ځکه رحمان د الله تعالی په نومونو کې هغه نوم دی چې د الله نه ما سوا بل چاته نه شوی. د الله تعالی نور صفتونه نور ته رسول الله مبارک ته رؤوف رحیم ویلي شوي دي لیکن رحمان د الله تعالی نه ما سوا بل چاته نه شوی له اطلاق بغیر چې نه شوی له خود فعلا نه رانغی. رحمان موجود دی او رحمانتون نشته. او څوک وایي چې نه رحمانه منصرف دی ځکه موږ وایو چې رحمانه بالا غیر منصرف وي چې د هغه مؤنث فعلا موجود دی او رحمانه دی موجود نو هغې ورته منصرف وویل. نو رحمانه خبره اختلافي شته. څوک چې ورته منصرف وایي ولې ورته منصرف وایي رحمانه دی موجود رحمانه دی موجود. او څوک چې ورته غیر منصرف دی ځکه چې رحمانتون منتفي دی. څوک چې د فعلانه لپاره وجود د فعلا ضروري ګڼي نو د هغې په نظر باندې رحمانه منصرف دی ځکه رحمان نشته.
د رحمان مؤنث نه رحمانتون را دي نه رحما را دي. نو څوک وایي چې د الف نون مزیدتین چې په صفت کې هغې دپاره ضروري انتفا د فعلا نه ده، نو هغوی وایي رحمانه غیر منصرف شو ځکه رحمانتون نه دی موجود. او څوک چې د غیر منصرفوالي دپاره وجود د فعلا ضروري مني نو هغوی رحمانه ته څه وایي؟ منصرف ورته وایي کله د خدای انصاف دارو ځکه چې رحمان نه دی موجود. نه د رحمان مؤنث رحمانتون شته او نه رحما شته. نو کم کسان چې د الف نون مزیدتینو دپاره دا شرط ګڼي چې هغه د فعلانتون پودن د هغې مؤنث نه وي نو هغوی څه وایي رحمان ته غیر منصرف ورته وایي کنه ځکه رحمانتون نشته کنه هغه شرط موجود شو. څوک چې وایي چې دا به اله غیر منصرف وي چې د هغې مؤنث فعلا راغلي وي نو د رحمان مؤنث خو فعلان نه ده راغلي نو څه شو بیا بس پوه شوئ توسیده. نو دی وایي چې کسکرانه فندمانه منصرف لوجود ندمانه ځکه ندمانتون موجود ده. ما درته وایي چې ندمانتون نه مراد هغه ندمانتون ده چې د منادمې نه کوي. منادمه څه ته وایي چې دوه تنه خپله کې خبرې کوي هذا ندیم فلان دی پلانکي سره لګیا دی خبرې کوي او چې په معنا د شرم سر را دي ډېر شرمنده یم نو هغه نادم او د هغې مؤنث بیا ندما راځي بیا دا غیر منصرف او شعر تاسو یاد کو شعر مو یاد کو که یاد منو کو څو ځله ما دا شعر وایي 3 ځله په څلورم ځل یې درته ویم چې ښځې نه کم نه شي. یو بادشاه هغه به چې یو ځل قصیده وویله ورته به یاده وه شاعر به ورته راغی قصیده به ورته یو ځل وه هغه اعلان کړی او که چا زما په تعریف کې قصیده ولیکله او ما ته نه یاده د سرو درو سره به یې تلم شاعر به راغی چې ما یو قصیده جوړه کړې واوره وه بادشاه به ورته غوږ ایښه مړه دا خو ما ته مخکې نه یاده ده شاعر به حیران شو ټوله به ورته واوروله او د بادشاه یو غلام و چې هغه به یو شی 2 ځله واورېدو هغه ته به یاد و یو ځل خو به شاعر قصیده تېره کړې وه بل ځل به بادشاه هلکه غلامه دا قصیده یاره جي ما ته خو پخوا راستې یاده ده هغه به او یو وینده به پټه ناسته وله پردې شاته هغې پلان کوي اواز وکړو شاعر به مې جوړ هغه لرې ده لږ ساعت پس ولې تا سوي ثبات ما اواز کولو بیا هغه قصیده ویاو جي هغې به په درېیم ځل بیا اورېدلي وه یو ځل به شاعر ووي بل ځل به بادشاه ووي بل ځل به غلام ووي هغې به 3 ځله واورېده نو شاعران بلکل پاتې راغلي وو. اسماعي راغی وایي جي ما ستا په تعریف کې یو قصیده جوړه کړې ده یو 100 شعرونه ووایي وایي جي دا قصیده ما ستا پیدا خو ما ته هم یاده ده وایي جي مخکې مو وایه مخکې م څه بیتونه پاتې دي نو فبهت الذي کفر په دې چلې بیا هغه د سرو درو سره وتړلي نو تاسو سره څلورم ځلم تېروم که نوین دې نه به م کم یی بیا ندمانه منصرف که بود از منادمه ثانی سے او بتا بود و معنیش ندیم ور از ندم بود با الف دا مؤنثش قابل به انصراف شدن نیست مستقیم. یاد کن